رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چشم من در چشم تو، چشمان تو جای دیگر. چشم من در چشم تو، چشمان تو جای دیگر. ما تماشای تو کردم، تو تماشای دیگر. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزاننا 12 دسمبر 2025 موندل تا جامع مسجد بیت المعمور کی د جمعې د اجتماع په نسبت راجمع. د دې جمعې بیانم د مخکې جمعو د بیانونو یو کړی. اوس تعالی ته درخواست ورکو چې اهدنا الصراط المستقیم. خدای سیده لاره ته وښیه. بیا دې حواله ورکړه چې صراط الذین انعمت علیهم. او خدای دغه خلقو لاره وښیه، دغه خلقو په نقش قدم مې روان کړه چې په کومو خلقو باندې ستا فضل انعام شوی و کنه. دا مثبت صورت. اوس منفي صورت دا ده چې خدای دغه خلقو د لارې نه مې بچ، دغه خلقو لار مه راته ښیې چې په کومو خلقو ستا غضب شوی و او کم خلق چې ګمراهان. غیر المغضوب علیهم. خدای دغه خلقو لار مراته ښیه، دغه خلقو په نقش قدم مې مروانه وه. د هغه خلقو د لارې مې بچ کړه کنه چې په چا باندې ستا غضب شوی و کنه. او د هغه خلقو لارو مراته ښیه ولا الضالین. چې هغه ګمراهانو جاهل او کنه. مغضوب علیهم چا باندې چې د الله غضب شوی دی نه یهود مراد، او ضالین عیسایان مراد. همیشه چې څوک د سیده لارې نه بل طرف ته اوړي گمراه کیږي. د دې دوه سببه: یا د حسد د ضد په وجه، یا د جهالت په وجه، د عدم علم په وجه. یهود
صراط مستقیم ترانلو د حسد د ضد تکبر سرکشی په وجه او عیسایان چرانلو د جهالت په وجه اوس چې چا باندې ستا غضب شوی اوس د خدای د غضب معنا څه ده علماء لیکي چې هو الانتقام من العصاة والعقوبة د خدای غضب دادا چې خدای دا مجرم یاد او مجرم قوم نه د انتقام اخیستو بدلو او خدای د عذاب ورکولو اراده اوس د خدای انتقام ان الله عزیز ذو انتقام الله اذا غالب ذات یما او انتقام اخیستون کا ذات اوس ما او تا به اراده وکړو چې د فلانی نه انتقام بدله الو خو په خپل اراده کې غالب نشو کمزوری اوس خدای باندې څوک غالب نشته الله فارچا غالب ده چې اراده د انتقام الله وکړي به الله ضرور د يهودون انتقام واخذ کنا قرآن کریم فرمای ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله وتر قیامت فوره يهود می ذلیل کړو دوی باندې می مسکنت واچاو کار څومره مالدار دی بحریس وکنه دی بحریس وکنه مسکنت اثار به د مخنخ کاری وباءوا بغضب من الله د خدای په غضب باندې دوی اخته شو کنه دا ولی سبب د دې څو کنه سبب څو سبب داو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا خدای دا تنونی انکار کو کنا ويقتلون النبيين بغير الحق بل سبب داو چې دا الله انبیاء بقتل والپناه قبانی د پیغمبر قتل وینا حق د دوی بوم دا یقین و چې دا پیغمبر چې مون قتلو دا مون پناه حق قتلو یو ورځ باندې یهودو 300 انبیاء کرام قتل 300 چې کوم نیکان خلقو د انبیاء کرامو تابعو هغه ورته ول دام ظلم وکړو چې 300 انبیاء کرام قتل هر خار کې با جدا جدا پیغمبرو لکه هر جماعت هر محله کې جدا جدا عالم اچي چا ورته ول بدم وکړو هغه نیکان یا د انبیاء د فاسق قتل کو ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس چاغه د انصاف حکم ورته کو هغه پامبي او د فاسق قتل علاوه دا ذکر ذلك بما عصوا
دا پدې سبب چې دوی نافرمانه وکانو یعتدون اغه نافرمانی کې دوی د حد نه تجاوز ډیر نافرمان نو ځکه خدای د غضب اراده وکړ انتقام الله تینا واخیست انتقام داسې تینا واخیست وقتا فوقتا د موسی علیہ السلام زمانه کې موسی علیہ السلام چې فرعون غرق شو دوی د فرعون د غلامینه آزاد شو د مصر نه لاړو شام ته روان شام باندې یو قوم قابض و جباریین یې ورته ویل موسی علیہ السلام ورته ویل چې الله فرمایي درځئ دي جبارینو سره جهاد وکړئ اراده تاسو وکړئ د جهاد په اراده ورشئ بس فتح بس تاسو وي شام به تاسو ته در موسی علیہ السلام قوم ته ویل چې الله خو دا وایي چې جهاد ته ورشئ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون چې د شام دروازو ته د جهاد په اراده ورشئ بس تاسو به غالب شئ فتح درکوم فلکلو بني اسرائیلو بغیرتو حضرت موسی علیہ السلام ته ویل فاذهب أنت وربك فقاتلا او موسی تاسو رب لاړ شئ راته چې واده رب مدد ما سره د کنه تاسو رب لاړ شئ کنه فقاتلا تاسو جنگ وکړئ جهاد وکړئ حضرت موسی علیہ السلام ورته ویل بیا تاسو بچ کړئ ویل انا هاهنا قاعدون مونږ بدل تناست مونږ جهاد ته نځو مونږ اورېدلې دي چې دا جبارین خلق چې دي دا ډېر دنګ دي کنه مونږ ته نه یریږو کنه حضرت موسی علیہ السلام مونږ سره د الله مدد شته ویل نه مونږ یریږو کنه دوی د فرعون غلامی کې فاتح شوي وو یو قوم چې غلام پاتې شي کنه دغه نسلونو کې هم هغه د غلامي ذهن وي کنه حضرت موسی علیہ السلام خیر ورته وکړه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين والخدای زما خو خپل ځان اختیار کړه او دارور هارون علیہ السلام اختیار کړه ما و هارون خو جهاد ته تیار یو خدای دغه زما فاسق قوم زمانه جدا کړه الله ورته ویل خیر مې دې قبول کړه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين موسی د ګستاخی وکړه د جهاد ګستاخی وکړه ستا ګستاخی وکړه زما ګستاخی وکړه سلويخ کاله پدې باندې شام ته ورتل حرام چې پاکم ځای کې ګستاخی کړي و کلو میدان دغه میدان کې سلويخ کاله ګرځي سار به د میدان روان شو چې شام ته ځو لک سفر به پاتې شو شام چې دا سفر به بیا سبا وکړو سبا چې به رافاسېدو چې کوم ځای نه به روان شي بیا به پغه ځای
څلوېښت کاله دا ورسره کېده په دا یو میدان کې حیران ګرځېدو یتیهون فی الارض دا سزا خدای ورکړه 40 کاله پس چې بیا آزاد شو دام انتقام دام د خدای غضب دا 40 سال کلاو میدان کې قید دام فباء بغضب من الله دام د خدای غضب 40 سال پس چې خدای آزاد کړو چې شام ته ورتلو الله ورته چې د شام په دروازه ورننه وځي نو د ادب خیال بساتي جمعه ته دراتلم ادب د هر ځای خپل آداب دي د شام د خار په دروازه چې ورننه وځي نو سرونه بندا سخته د عاجزي په وجه او په جبه به دا وایي چې توبه 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 د دې دوه آداب او خیال بساتي سرونه بم خطي او په جبه بم دا وی چې توبه توبه دوی د خپل بغاوت په وجه قرآن کریم فرمای فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دی د سرونو قطولو په ځای دا ګستاخي وکړه په لکونو بني اسرائیلو کېناستو د شام د خار د ګیټ راتلو نه مخکې په دا کناټو څوکېدو داسې څوکېدو په ضد کې راغلو دا یې ګستاخي وکړه خدای ورته ویل په ولاړ یې ځئ سرونه به هم داسې ښکته دی ګستاخي وکړه کېناستو په لکونو بني اسرائیل او په دا کناټو څوکېدو دا یو چې خدای ورته ویل دا وایي په ژبه چې توبه توبه حتوتن 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 توبه خدای زمونږ ګناه معاف کړه دوی ویل حبة في شعرة حبة في شعرة حبة في شعرة ویل دانه په وږي کې دانه په وږي کې د غنم دانه په وږي کې نو د غنم دانه خو وي په وږي کې دې څه مطلب ګستاخي دا ګستاخي چې وکړه د شام د خار ګیر ته ننوتلی نه و قرآن کریم فرمایي فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء د خدای عذاب ور باندې راغی 70,000 بني اسرائیل په غځای باندې خدای بندران جوړ کړو بزوګان یې نه جوړ کړو کنه داسې عذاب راغی په دې څوکېدو کې چې قتل یې بیا بزوګان شوي وکنه دا د خدای غضب غضب معنا اراده الانتقام د حضرت داود علیه السلام زمانه داود علیہ السلام ورته ویل دی د دریا په کناره باندې آباد بني اسرائیل دغه زمانہ کې د دوی پیغمبر حضرت داود علیہ السلام داود علیہ السلام ورته ویل چې د هفتې په ورځ بخکار نکړي کار د کبانو حرام اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي داود علیہ السلام ورته
چې دا خدای حکم ده جمعه اتوار پیر منگل بود جمعرات د ټول ورځو کې ښکار کړی د مچھلیانو او د هفتې په ورځ ښکار کول حرام دي نبی یو څو ورځې په دې عمل وکړو بیا حرامه حیله جوړه هر یو به د کور وړاندې حوض به جوړ د دریاب نه به حوض ته لار راوست او د خدای امتحانو د هفتې په ورځ به دومره کبان ډالو چې د اوبو سطح به نه معلومېده ټول به مچھلیان د خدای امتحان سره تی به ورته کتل په خوله کې به اوبه راتلې چې نن خو چوټي دی څومره غټ غټ راغلي دي وګورئ دومره غټ غټ او فلانه کاش نن چوټي نه وای عمر به مې رانیولي یو څو ورځې صبر وکړو بیا دا غلطه هیله شروع کړه د خپل کور وړاندې بهر یو حوض جوړ دریاب ته به لار ورکړه په نورو ورځو به ویوم لا یثبتون لا تأتیم په نورو ورځو به مایان نه راتلل هفتې په ورځ چې به مایان رالو په هغه نهر کې به رالو هغه حوض به ډک شو د هر یو حوض به د مچھلیانو نه ډک شو دریاب ته چې کم بند و هغه به یې وتاړو چې دا مایان واپس دریاب ته لاړ نشي ویل نن ښکار کول حرام دي هفته ده نن یې د دې حوض نه نه راالو که نه حرام ده ګناه ده داود علیه السلام ویلي دي د خدای حکم ده نن یې پرېږدي سبا اتوار ده د اتوار په ورځ به بیا راواخلي اتوار په ورځ بیا راواخلي نو ښکار نور څه ته وایي چې دریاب ته دې لار بنده کړه ورته خو دا ښکار شو نوجوانانو یې دا عمل کو چې کوم یې مشران او بوډاګان هغوی ویل مه یې کوه هلکان دي ازادي ورکړه هلکان دي کړي دي هلته مشران بوډاګان په خوراک باندې خوشحاله دا منکر کارو حرام کارو داسې حرامو لکه زموږ شریعت کې چې زنا حرام سود حرام د حرام کارو بوډاګان ویل مه یې کوه هلکان دي نهی عن المنکر یې نه لک خلق داسې وو چې هغوی تر اخره نهی عن المنکر کړه څه داسې وو چې نهی عن المنکر یې کړه خو بیا ستړي شو کېناست بیا دا چا چې نهی عن المنکر کړه دی دا نورو ته ویل دا نافرمانو ته ویل مونږ ستاسو د شور نه ستاسو د ښځو بچو د شور نه تنګ داسې چل به وکړو منځ کې به دیوال ووهو چې هغه نهی عن المنکر والا او نیکانو هغه یو طرف ته پاتې شو او نافرمانه بل طرف ته پاتې شو نافرمانه چې وي د هغه د شور نه به هم تنګې د ښځې د شور نه به هم تنګې د بچو د شور نه به هم تنګې د خپلو پړوسیانو تجربه به هم کړې دیوار یې ووهه بس هغه یو طرف ته شو هغه بل طرف بله ورځ چې سهار فاسد و چې کم فرمان بردار خلک و د دیوال دی خواته و نور د دریاب خواته و خوی به ویل چې هر سهار چې به رافاسد و د دغه نافرمانو به شور و چغې به وې دا نن څنګه خاموشي ده چې څه چل چې په دیوال ور وخاتو چې وې کتل چې کم نوجوانانو هغه ټول خدای بزوګان جوړ کړي وو ا مشران بوډاګان چې دغه نه خدای خنزیران جوړ کړي قران کریم فرمای لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حضرت داود علیہ السلام خیری ورته وکړې ویل خدای دا تبا کړی. سهار چې داود علیہ السلام را فاسدې چې وې قتل نوجوانان بزوګانو مشران چې بډاګان هغه خنزیران اچ کم نهی عن المنکر والا خلقو هغه صحیح سالم ابي زوګه براغه هغه صحیح سړی به پیجندای چې دا خمیا خپل دیا می عزیز دا هغه ته به زوګه دا شي ادره دای ابي زوګي بجړل کنه اخنزر بجړل پیجندای به درې ورځې ژوندیو بیا دا ټول خنزیران بزوګان مردار شو. دا موجوده چې د خنزیرانو بزوګانو نسل ده دا هغه نه دي، دا خدای په خپل قدرت پیدا کړی دي لکه ما او تا چې پیدا کړي. پوه بیا حضرت عیسی علیہ السلام نے انکار وکړو. حضرت عیسی علیہ السلام خیری ورته وکړي ټول بزوګان شو. نو ګوره اوس مونږ په منځ ولاړ یو مسلمان قوم چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او زمونږ رب دغه خلکو لار مراته ښیه چې چا باندې ستا غضب شوی و کله به دې په وبا باندې تباه کړو، کله به دې فتاون تباه کړو، کله به دې خنزیران دې نه جوړ کړو چې یهودو د ګمراهانو لارو مراته ښیه چې هغه عیسایانو. دا مونږ وایو په منځ کې. او بیا هر مسلمان وایي و د دې باوجود د مسلمان دوستی بیا چا سره یهودو سره ده که نه؟ حکمران در کنار د اسلامي ممالکو حکمرانان در کنار اخودی ده یهودو عیسایانو غلامان. او چې مسلمان ته په خپله یې په منځ ولاړې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته دغو لار مه راښیه. هلته ستا دا خپل شکل د یهودي جوړ کړی، دا خپل شکل د یهودي ده، خپل شکل کې دی چرته د محمد عربي یوه طریقه نه ښکاري. سر دی د یهودو ده، سر دی د یهودو په شان جوړ کړی ده، غره دی د عیسایانو په شان ټینګه تړلې. د یو کوچۍ ښځې زوی و پولیس کې برتی شو. پولیس کې چې برتی شو نو وردی به واغوست لاړی. دا پتلون دا مخکې پښتنو کې اچول ډېر لوی عیب و. نو که برمن چې به روان یو دومره عیبه نه و لکه چې پتلون. کوچۍ به ورته حیرانه وه چې دا ځان یې دی خفه کړی د ټینګ پتلون تړلی دلته بل پې اچولی. څو ورځې پس مور یې حیرانه ده، کوچۍ زوی ته ویل وای بچیه وای بچیه وای بچیه مخ مې تور، ته سم راته ووایه دغه پتلون دا شیان چې ته اغوندې ته په رښتیا راته ووایه ته په رښتیا داسې لوی سړی جوړ شوی، په رښتیا لوی سړی جوړ شوی که هسې دې دا کونه غریبه خفه کړې ده، کونې ته دې ساه وربنده کړې. نور مې دا و سر دې د یهودو ده، کونه دې د عیسایانو ده، هغه ښځه دي، لور دي، زوی دي، پلان ټول کور دي یهودیت او عیسایت ته. او بیا وایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خوښ د یهود دی، خوښ د عیسایان دی، خوښ د عیسائی نظام ده، خوښ د یهودي نظام ده.
او بیا وای چې غیر المغضوب علیهم دا قرآن دا سوره فاتحه چې توای دا الټا فتا باندې لعنت وای کنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. او مسلمانانو یهودو عیسایانو ته د دوستی لاس مه ورکوئ، دوی په خپله کې یو د بل دوستان دي، د سپو کور په کور دشمني وي چرمختې یو وي کنه. دوی په خپل منځ کې سره شیر و شکر دی، خو تاسو ته یوه ده یهودي عیسایي ستا نه خوشحالېږي نه، ستا دوست جوړېدی نشي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى یهود عیسایان ستاسو نه چرته هم هرگز خوشحاله کېدی نشي. حتی تتبع ملتهم مسلمانه چې ته یهودي جوړ شي عیسایي جوړ شي نو بیا به یهود عیسایان درنه خوشحاله شي، بل په یو طریقه درنه نه خوشحاله کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.